ما بار بار ته ویلې دي په دنیا کې که یو سړی نه جوړ شي که یو زوی نه جوړ شي که یو ورور نه جوړ شي ورور به جار قربان ورته ووایي ورور به علاج و معالجه وکړي مور و پلار به جار و قربان ورته ووایي مور و پلار به په ظاهري لیکن په ورځ د قیامت او په قبر کې به چشم خلاصوي خو نه مور سره ده نه پلار سره دی نه ورور سره دی نه قریب را سره دی نه یو رشتہ دار سره دی هلته به صرف دغه پنځه ورځې چې موږ کوم ښه اعمال کې کړي دغه ښه اعمال به موږ ته په کار راځي په ورځ د قیامت به موږ ته بیا بل شی په کار نه راځي په دې قبر کې به بیا بل شی موږ ته په کار نه راځي چې په قبر کې به څه را سره وشي خدای پاک به کومه رویه را سره وکړي دا سوچ د انسان لپاره په کار دی ګور هغه یو واقعه را فیاض شول وایو هلک پر یو نجلۍ باندې عاشق و لکه نن سبا دا دندې ډېرې دي دا د موبایلانو د ټچ موبایلانو وجه ده د فیسبوک او د نیټ وجه ده چې نن سبا دا مجازي او دا ناروا دا نجس عشق ډېر عشق مجازي ډېر چې نجلۍ پر هلک عاشق هلک پر نجلۍ عاشق د خدای او د رسول او د دین عاشقان ډېر کم دا دندې شروع شوې دي دا د بې پردګۍ څه کېږي دا زموږ د نه اهلي څه کېږي د اولادو څه موږ ځانونه لرې کړو یا اولاد د خپلو ځانونو څه لرې کړو هغه بیا دا رقم نو یو هلک وایي پر یو نجلۍ باندې عاشق و د هلک ورته ویل چې د ما سره واده وکړه هغه ویل زه یو شرط در باندې ږدم دا شرط به پر ځای کوې بیا زه تا سره واده کوم هغه ویل څه شرط ویل ته به دی چم کوې دا ستا د مور زړه به ماله راوړې چې مور دې مړه کله د مور زړه دې راوړئ بس بیا زه تا سره واده کوم هلک مور مړه کله هغه د مور زړه چې و هغه یې راوکښئ په تیلۍ کې را روان دی پر لارې باندې پر یو ځګي باندې یو ډبره په مخه ورله دغه ډبرې څه د ده نوک ونښتی نوک چې وولې ګزار شو د هغه تیلۍ څه هغه زړه ور هغه خلوزو یې خوښ نه شوې ګوره په دې دنیا کې خو به د مور زړه غږ را باندې وکړي مور به غږ را باندې وکړي د جارو د قربان ده لیکن په ورځ د قیامت د جارو د قربان والا نشته په قبر کې په دې تنګه ډورۍ کې د انسان سره د جارو قربان والا نشته ما سوا د شو اعمالو چې هغه به انسان باندې جارو قربان وایي دا د بشه اعمال د انسان لپاره د جارو د قربان غږ کوي الله دې زموږ ښه اعمال ډېر کړي نو دغه پنځه ورځې زندګي دا باید څه د دین په شوق د عبادت په خوند د عبادت په شوق او په ذوق باندې راتېرو که دا پنځه ورځې زندګي باید پر ګناه باندې سړی همیشه توب نه وکړي پر ګناه باندې سړی دوام نه وکړي نو که چیرې یو څوک پر ګناه باندې دوام وکړي همیشه توب وکړي نو د دغه بدي اول غټ نقصان یې دغه دی چې الله جل جلاله به تر مرګه پورې وده ته توفیق د توبې نه ورکوي دا رقم زره خرول دي دا نن سبا د معاشرې ځوانان یا اکثر د سپین ږیري پکښې وتلي دي دا د ځانو څخه چې د نجونو مخان جوړ کړي دي دغه چې دا کم شپه ورځ پر دې چاړه د نبي علیه الصلاة والسلام پر زړه مبارک باندې راخسته ده او دغه ژره باندې چې چاړه راخسته ده دغه به الله جل جلاله تر مرګه پورې توفیق د توبې نه ورکوي ځکه دا چیز دی همیشه تو پر دې ګناه باندې ده او بار بار ما درته ویلي دي چې د دنیا بر چې څه ګناوې دي د کفر او د شرک او د نفاق ما سوا چې څه ګناوې دي په دنیا کې دا ټول په یوه تله کې کښېږده ژره خرول یا ژره کونډې کول دا په بله تله کې کښېږده دا ژره خرول او کونډې کول دا تر ټولو ګناه او عظیمه ګناه ده سخته ګناه ده ځکه 24 ګنټې دا ګناه د انسان سره ورسره ده او ملایکې چې کوم پر وژې باندې دي هغه 24 ګنټې دغه ګناه چې ده هغه ورسره لیکي لمونځ دی پر منځ کې په ګناه باندې اخته دی که قرآن تلاوت کوي د قرآن په تلاوت کې په ګناه اخته دی که نفلونه کوي په نفلو کې په ګناه اخته دی که روژه نیولي په روژه کې په ګناه اخته دی یعنې هر عبادت چې کوي هغه دی د ګناه سره کوي او دغه عبادتونه د ګناه سره لیکل کېږي اوس که زناکاري ده که غلا ده که شراب خوري ده که نور ګناهونه دي که څه هم هغه هم عظیمې ګناوې دي غټې ګناوې دي لیکن هغه موقتي ګناوې دي هغه یو صدقه یې هغه ګناه لیکن دا ګناه 24 غنټې د انسان سره کوي چې کبي دی کروانې کناز دي دغه ګناه د سره ورسره ده دا دومره عظیمه ګناه ده
په مسلمانۍ کې چې هغه بدترینه ګناه ده تر ژبې بله غټه ګناه نشته، دومره عظیمه ګناه ده. د دنیا بر ګناوې چې په یوه تله کې کښېږدي، مولانا محمد زکریا صاحب لیکلي دي او دغه رقم نورو علماو لیکلي دي چې د دنیا بر ګناوې په یوه تله کې کښېږدي، ژره خرول یا کونډې کول په بله تله کې کښېږدي، دا نه دي سره برابرې، دا د ژرې خرول او د کونډې کول ګناه پر زیاته ده. نو د دغه رقم کارو څخه ژر تر ژره توبه کښل پکار دي، که زناکاري ده، که ژره خرول دي، که دروغ ویل دي یا نورې داسې ګناهونه دي، باید په هغه اصرار و همیشه توب نه وکړي. او بلکې اول خو دا د نن سبا د فیسبوک په جور مجلسو څخه اول انسان ځان وساتي.